الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين اما بعد. سوال دا دی چې غیبت باندې یا نمیمه او شغله باندې روجه ماتیږي کنه. نو غیبت د یو مسلمان پسې بد ویل او چغلی د دو مسلمانانو په منځ کې د شر او د فساد د پاره خبره اوړل روړل دا دواړه کبیره گناهونه دي. الله فرمای ولا یغتب بعضکم بعضا، غیبت تنه کوي بعض استاسو د بعضو. دا غیبت د مسلمان داسې گناه ده لکه دونه کریح شی دی، لکه الله پاک سورت حجرات کې فرمایي چې د یو مړ مسلمان ورور غوښه خوراک دی. چې تا ته یو سړی د یو مسلمان د مړي د بدن نه غوښه راوړي او ته وایي دا وخوره، وی دا داسې قبیح عمل دی، کبیره ګناه ده دواړه. او حدیث کې راځي من لم یدع قول الزور والعمل به فلیس لله حاجة فی ان یدع طعامه وشرابه. وی کم سړی چې په روژه کې دروغ نه پرېږدي او په دې باندې عمل او دارنګې ګناهونه کوي، لکه غیبت، چغلي، نمیمه، تهمت، بهتان، دروغ، دا ټول دروغ دي. زور کې راځي نو د الله د پاره حاجت نشته په دې کې چې انسان طعام او اسکل وغیره پرېږدي. نو دې حدیث نه بعض اهل علم لکه امام اوزاعي صاحب رحمه الله او امام ابن حزم رحمه الله هغوی د دې حدیث په ظاهر باندې دا وایي چې غیبت وکړو، دروغ یې ووایي په روژه کې، د ده روژه فاسده شوه، ختمه شوه. لیکن جمهور اهل علم هغوی دا وایي چې نه، دا حدیث په دې معنا سره نه دی، روژه نه ماتیږي. حقیقت کې خو روژه باقی ده، خو لیکن دا روژه مقصد فوت شو، ځکه روژه دې دپاره لعلکم تتقون چې تاسو کې تقوا راشي او د ګناهونو نه بچ شئ. نو بیا هم د هغې هغه اجر کې کمی راځي، نقصان پکې راځي روژه کې، چې یو سړی په روژه کې داسې کار وکړي لکه اجر کې کمی راځي او د روژې هغه مقصد فوت شي. نفس روژه مونږ داسې نشو ویلی چې روژه ماته شوه او د باندې کفاره ده یا د باندې قضا ده، دا حکم پې نشو لګولی، البته ثواب کې ډېر نقصان راځي.